السلام علیکم ملګرو ماشاءالله د اسرائیل مرداباد کانفرنس د فلسطینیانو مظلومانو په حق کې بعضې د جاهله بچي دا خبره کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب جهاد ته ولې نه ځي جهاد ولې نه کوي نو دا دومره د احمق او د بېوقوفه بچي دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب اخر کومه اتھارټي لري په کومه اتھارټي او په کوم بنیاد تاسو د هغه نه دا مطالبه کوئ مولانا فضل الرحمن صاحب آرمی چیف دی وزیر اعظم دی صدر دی په کوم بنیاد تاسو د احمق او د بېوقوفه بچي د هغه نه دا مطالبه کوئ دا هغه خلک دي چې د دوی په زړونو کې صرف بغض د علماو پروت دی بس دا د ابو جهل اولاد دی د هغه نسل دی ابو جهل ته ښه پته وه چې نبي علیه صلات وسلام په حق او په سچ دی د هغې باوجود هغه حق او سچ نه قبلو دا هغه خلک دي قسم دی نننۍ خبره ده چې په یو ځای کې په یو واده کې ناستو او د کوک بوتل ورسره او لګیاو یو بل ته اچو او دا خبرې کولې چې دې ملایانو فتوا ورکړه ویلان د جهاد وکړو د دې څه فایده په کار دا د دوی راوتلي وي او په KFC باندې ورغلي وي او د هغوی دوکانونه او د هغوی شیشې ماتې کړې وي نو دا هغه د بېوقوفه او د بېغیرته بچي دي چې په لاس کې د کوک بوتل نیولی او داسې قسمه اعتراضات او تنقید یې کوو په علما کرامو باندې نو دا د ابو جهل اولاد د دوی نه د فلسطین سره کار شته نه د فلسطین د مظلوم مسلمانانو سره کار شته خو د دوی کار صرف او صرف غپا ده په علماو پسې دننه هغه بغض دی دوی موقع ګوري او هغه بغض بیا بهر ته د دوی رابار کېږي وایي په لوښي کې چې څه هغه رابار کېږي د فلسطین ظلم دا چې یو زناور مګوري یو خرې مګوري نو قسم دی هغه هم په جړا کېږي او دا خلک د اعتراضات چې کوي د دوی مشران د دوی لیډران تر اوسه پورې د دوی یو مذمتي بیان نه دی راغلی حتی زه وایم چې زناور دا ظلم وګوري هغه به هم په دې باندې افسوس کوي او په دې باندې به په امریکا به لعنت وایي په اسرائیل به لعنت وایي خو دا ظالمان دا بې ضمیره او بې غیرته چې دغه ظلم ښه ګوري خو د هغې باوجود خاموشه دي نه مذمت نه څه قسمه خبره او مطالبې دومره غټې غټې د یو نه مطالبه کله د بل نه مطالبه نو افسوس په دغه خلکو باندې په دغه بېوقوفه په دغه احمقه مخلوق باندې د PTI والا اوس دا خبره کوي چې عمران خان ډیل نه کوي ځکه په جیل کې دی نو دا تاسو وګورئ لکه ډیل څه ته وایي د ډیل ښکري د ډیل څه تېرو ورځو کې اعظم سواتي چې کومې خبرې وکړې چې ماته هدایات کړي وو چې ته د آرمي چیف سره میلاو شو خبرې اترې باتچیت وکړه یعنې ډیل وکړه نو ډیل خو د دواړه طرفه کېږي د یو طرفه خو نه کېږي دا خو ورته په بالکل ورته ملاس دی یو خو ملاس دی دا ورته الټه پروت دی الټه ورته ملاس دی سوال زارې ورته کوي خو هغوی ډیل کولو ته خبرو کولو ته تیار نه دي هغوی مطالبه دا ده چې د ټولو ناول راشه مخامخ معافي وغواړه اعلان وکړه د هغې نه پس به خبرې کوو خو دا غریب دواړه طرف ته ګیر دی اوس معافي نشي غوښتی دغه 9 مۍ په ځان نشي رړولی د ده قیصه خو بیا ختمیږي او دغه خلک چې ټرمپ پاسو دوی به ورتله مبارکیانې ورکولې زلفي بخاري او دغه نورو او اوس چې په اسرائیل کوم ظلم شروع کړی په فلسطین باندې بالکل خاموشه ناست دي داسې خاموشه ناست دي لکه هغه ماشوم چې په پرتوب کې غول وکړي او بالکل خاموشه ناست دي نو دغه احمقان دغه بېوقوفه د دوی په زړونو کې صرف د علماو بغض پروت دی د دوی فلسطین د ظلم هیڅ قسمه د دې قصو سره کار نشته صرف د علماو خلاف دوی بق بق او غپا کوي دغه د دوی کار الله تعالی دې د علماو حفاظت وکړي بالخصوص مولانا فضل الرحمن صاحب الحمدلله تر اوسه پورې په مالی جهاد کې شریک وو مالی جهاد یې کوو د فلسطین د مظلوم مسلمانانو دپاره او اوس لګیا دی د مسلمانانو آگاهي او د هغوی حتی اخر حالات دې ته راورسېد چې د هغوی د جهاد اعلان هم وکړو نو الحمدلله دا د علما کرامو فریضه وه هغوی ادا کړه او موږ علما کرامو ته سلام پیش کوو